ډېرو محترمو مسلمانانو نن یو بهترینه طاقتوره وظیفه درله درکومه. د هر حاجت دپاره ډېر مفید ډېر پاورفل عمل دی. چا چې هم کړی انشاءالله هغه نا امیده نه دی پاتې شوی. د ټولو حاجاتو دپاره یو شان ښکلی مفید کار کوي، بلکې له مشکله حاجتونو دپاره د نه پوره کېدونکو حاجتونو دپاره د هغه حاجتونو دپاره چې کوم ډېر زیات غټ وي، مشکلات پکې ډېر زیات وي، د هغې ټولو دپاره ډېر زیات بهترین دی. نو چا چې هم دا عمل کړی دی هغه د الله تعالی ډېر برکات ورکړي. د ټولو وظیفو یو بادشاه عمل دی، ځکه چې په دې کې محترم مسلمانانو د الله تعالی وعدې دي. الله تعالی په خپله فرمایي. نور وظایف چې تاسو له موږ درکو هغه بعضې حدیث مبارکو کې بعضې علماو ذکر کړي وي، بعضې کتابونو راغستلي وي، او بعضې چې د رسول الله مبارک نه مفهوم کې وي. لیکن دا عمل چې کوم دی محترمو نو دا هر چاته معلوم دی. دا الله تعالی په خپله فرمایي که نه، قرآن کې هم فرمایي. الله تعالی علماو پرې ډېرې تذکرې کړي چې څوک ډېرو حاجتونو کې راګیر شي، حاجتونه یې نه ترسره کېږي، مشکلات یې ډېر زیات وي، نو هغې دپاره دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده. نو چا چې هم وي دا وظیفه وکړه الله تعالی به د هغه هر قسم حامی او ناصر مددګار شي. د هغه به هر قسم ټینشنونه غمونه تکالیف ختم کړی شي، او چې کوم وعدې دي هغه به الله تعالی انشاءالله پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو، وروڼو خویندو، مسافرو او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو له اوږده زندګي د صحت او د عافیت والا ورکړي. الله تعالی ټولو مسافر په خپل کلي وطن باندې د ښکلي روزګار، د ښکلي صحت، د ښکلي کاروبار الله تعالی بندوبست وکړي او الله تعالی دې ورته ورکړي. ډېرو محترمو مسلمانانو، نن زموږ وظیفه د استغفر الله ده. استغفر الله داسې یو وظیفه ده محترمو چې د دې حال ما او تا ته معلوم دی، لیکن ما او تاسو یې په صحیح طریقې سره نه کوو. کومه طریقه چې ما او تا نه الله غواړي نو هغه طریقې سره یې موږ نه کوو، بلکې الله تعالی فرمایي که نه چې دې وظیفې سره به زه ستاسو ګناهونه معاف کړم، تاسو پریشانۍ، غمونه، همونه، دردونه، تکالیف د دنیا او د آخرت هر یو کم یو چې څه حاجت دی هغه به زه ستاسو پوره کړم. خو څوک خو چې په صحیح طریقې سره وکړي، تاسو وظیفې نه کوئ. مخکې به زموږ په یو ویډیو باندې دنیا خلکو به وظایف کته، اوس 200 او 300 خلک وظایف نه کوي. نو اصل کې موږ د غفلت ژوند تېرو. کله چې انسان د غفلت ژوند تېروي که نه، نو هغه بیا په دنیا کې مشکلاتو تر د هغه مخ وي. محترمو، د غفلت د ژوند نه وځو او دا وظیفه انشاءالله په خپلې زندګۍ کې شامله کړو، انشاءالله چې الله تعالی به زما او ستاسو حاجتونه پوره کړي. محترمو، وظیفه د استغفر الله ده. استغفر الله حدیث مبارکو کې راځي، وی د قیامت په ورځ هغه انسان به ډېر زیات خوشحاله وي د چا په عمل نامه کې چې استغفر الله یعنی استغفار سیوا وي. هغه انسان به ډېر زیات خوشحاله وي، هغه انسان به ډېر زیات په کامیابو کې وي، او دی به د خپل عمل نامه هر چا ته ښیي چې وینئ که نه زما څومره هغه یعنی استغفار ما په دنیا کې ویلی دی. محترمو، صحیح شو. یو خدا حدیث مبارک شو. بل ځای کې الله جل شانه په خپل قرآن کې فرمایي چې څوک استغفار کوي نو د هغه به لومبۍ درجه کې ګناهونه معاف کوم. صحیح شو. دویمه درجه کې به ورته الله تعالی فرمایي هغه له به نیک اولاد ورکوم، نارینه اولادو. دریمه درجه کې الله تعالی فرمایي چې هره تنګۍ او مشکلات د دنیا او د آخرت کې به ورته الله تعالی دغه کامیابي ورکوي، لاره به ورته وباسي. بله الله تعالی فرمایي چې تاسو له به زه باغات درکړم. چا که چې د یو د میوې بوټی وي څومره خوشحاله وي، امرود بوټی وروي، د کور بوټی وکروي، نو څومره خوشحاله وي. بیا چې د چا له الله تعالی ډېر زیات باغات ورکړي، د مڼې بیل وي، د سیب بیل وي، د امرودو بیل وي، د کورو بیل وي، هغه انسان به څومره خوشحاله وي که نه. نو الله تعالی به دا به تاسو له خامخا راکوي، ځکه چې الله تعالی هغسې داسې بس خبرې نه دي. ها، د الله تعالی په خپل قرآن مجید کې ذکر کړي دي چې دا د انعامات به د باندې کوم. محترمو، تاسو په لومبۍ درجه کې د استغفر الله وظیفه 314 پیرې کوئ. که وړوکې حاجت وي، که دې نه هم له غټ وي بیا یې 1000 پیرې کوئ، که هغې نه هم له غټ وي نو بیا 3000 پیرې کوئ.
او که وایې چې بیخي مې حاجت غټ دی او نه پوره کېږي، مشکلات مې بیمارۍ ته راختلي دي او ډېر زیات په غم کې یم، په پریشانۍ کې یم، په تکالیف کې یم، نو بیا 5000 پېرې روزانه وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دې کې ګران څه نشته، دغه اسانه وظیفه ده. انشاءالله چې الله تعالی به ورسره ستاسو ګناهونه هم معاف کړي، نیک اولاد به هم درکړي، نیکه بیبي به هم درکړي، د دنیا ښکلی زندګي به هم درکړي، د آخرت ښکلي نعمتونه به هم درکړي، او په زندګۍ کې به دې الله تعالی ډېر زیات برکات هم واچوي. نو که خوښ شوي مې ویډیو نو انشاءالله پوره یې واورئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مونږ هم په خپلو خاصو عامو دعاګانو کې یاد ساتئ. مونږ به تاسو ته مدرسه کې ختمونه کوو، دعاګانې به کوو، پیسې درنه نه غواړو، څه درنه غواړو نه، باقاعده درته دعا کوو. تاسو هغې باوجود هم اوس ډېر زیات هغه زموږ وظایف کم اورېدلی کېږي، نو بس سړي له خفګان هم ورشي. خو زه به هر حال په دې هم شکر دی چې دونه څه ناڅه کېږي، څه ناڅه خلک زموږ وظایف اوري، الله تعالی یې تاسو له ډېرې خوشحالۍ د دنیا او آخرت درکړي، د دنیا او آخرت کامیابۍ دې الله تعالی درکړي. الله تعالی مو په هغه څه خوشحاله کړه چې څه مو د زړه مرادونه وي، هغه څه